بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السرقة وقطاع الطريق. بیان را تر سرقی کی دام د حدودونه د خودی کې زمان موي ندی په وجه د حدودونه بالکل لو کتابي ویلو باب ته جوړ نکو به سرقه په دوه قسمه معنی ده یا به ذل ته ضرر وي او یا به عام مسلمانانو ته ضرر وي که ذل ته ضرر وي د سرقې صغرا ویل کیږي او کام مسلمانانو ته ضرر وي او ته سرقې کبرا قطاع الطريق. نو د دوړو بیان په دې باب کې کوي کتاب کې لغت کې سرقه ویل کیږي اخذ شيء من مال الغير خفيه د اخذ شيء من مال الغير د مال د غیر نه څخه اخیستل پټوانی مسروق ته مجازن سرقه وي سرقه شرعي اصطلاحي تعریف وشرعن باعتبار الحرمه صرف د حرمت په اعتبار سره تعریف اخذه كذلك بس پر دې مال په پټه اخیستل حرام دي بغیر حق نصابا كان املا نصاب یو کنوي نفس د حرمت تعریف هم دا شو او لا سبب کې کله کټ کیږي اخذ مکلف ناطق کله چې یو مکلف څه شی واخلي ناطق وي جبه کار کوي بصیر وي نظر کار کوي درستوایو 10 دراهم وي کم از کم او دا کر دراهم وي یا د هغې د مقدار شی وي مقصودن پټ کی طبعا نوي رسمه مسلې راځي لکه مصحب پټ کی باغی کی غتی قیمتي نو هغه کې به هغه د سرقه نه ویل کېږي حد پکې نشته ظاهره الاخراج وی او خفيه پپټوي من صاحب يد صحيحه او یعنی د غل نه پټ نه کی مما لا يتسارع اليه الفساد داسي او شی چې هغه ته فساد ناراضي داسي وي په فدار العدل کې وي من حرز د محفوظین وی لا شبهه ولا تاویل فيه دای پورا تعریف دیکھا یو تعریف حرمت به اعتبار سره دی او بل لاس باب کې کله کټ کیږي نو شرایط چې کوم علما بیان یې به کې ټول راوستي دي راځي د شرایط ذکر کو ځینې شرایط د سارق سره تعلق ساتي او ځینې د شی مسروق سره مسروق منه سرم تعلق ساتي مکان سره تعلق ساتي نو څلور طریقو سره به شرایط بیانې څلور قسم شرایط سارق سره چې متعلق کم شرایط دي سارق باعقل وي ځکه ویل اخذ مکلف یو دویم نمبر بالغ بوي ځکه مکلفین ویلې دي او به بصیرین ویلو نو دریم نمبر شردار صاحب بصارت بوي یعنی نظر بوي او ناطقین ویلو څلورم شرداد پنو تقبه قادر وي ځکه ګونګا چې دی منګ ویلو د یو کس وي چې هغه ځان نه دفاع کولی شي نو ګونګا خو نه شي پنځم نشه بنوي شپږم نمبر مسلمان به یا بذمي وي یعنی د احکام پابند به ځان جوړ کړي حربي نه یادو اوم نمبر پوره په اختیار سره به غلا کړی وي اتم نمبر مستر بنوي ځینې سړی هغه مجبور شدید چې غلا وکړي کور کې څه نه نهم نمبر د حرمت علم به ورته وي د مسروقې متعلق شرایط د کمال چې پټوي دغه به عرفن مال وي موږ د عرفن مال تعریف کړی چې عرف کې د هغې نه پیدا اوچتول ممکن وي همدغه شان شرعا به متقوم وي یعنی شریعت به د هغې نه د فدیې اوچتولو اجازت ورکوي او دریم نمبر محفوظ مال بوي نو که دا شرایط پکې نه و یوم پکې نه وګرې بیا به پکې حد نه وي ښه او د دې مال اخیستل به مقصودي وي څنګه چې ملاندې تعریف کې وویل او داسې شی به وي چې ډېر وخته پورې به باقي پاتې کېږي زر به نه خرابېږي د دې بیان روان دی مسایلو کې شپږم نمبر د محفوظ مکان نه به اخیستی وي دا به دوه قسمه دی را به شي یو حرص بالمکان دی یو بالحافظ دی اوم نمبر
د سارق به څه قسمه شرکت پکې نه وي او نه به شعبه‌ي شرکت وي لکه د غنیمت نه که څوک څه پټ کړي به پکې قطعیت نه وي. اتم نمبر بوقت سرقه یا بوقت حد به نصاب کامل وي. بوقت سرقه او بوقت حد نو که چېرې بوقت سرقه نصاب نو کامل یا کامل بوقت حد نو کامل به په حد نه جاری کیږي. نهم نمبر بقدر نصاب یو پیره کې پټ کړی د دې مسلم را روانه ده. یو سړي یو پیره نه درهم پټ کړ بل مکان ته لاړې بیت نه یو دو درې پټ کړ نو یو ځکه په یو ځل لس نه دی پټ کړی نه به حد نه جاری کیږي. خجی مسروق منه متعلق شرایط مسروق منه چرک د چانه چې غلا کوي هغه په خپل مال باندې به دغه قبضه وي که په مال قبضه نه وه نو به یې خو یې د چا نه پټ کړی نه دی نو هسې ځمکه پروت شي راخیستی. دویم نمبر د مال اصل مالک به معلوم وي که اصل مالک پته نه لګي به قطعیت نشته. دریم نمبر د حد په وقت کې به مسروق منه موجود وي هغه به مطالبه وي کې قاضي صاحب دغه شان دی دغه دی کې حق العبد هم دی. څلورم نمبر مسروق منه به د سارق د اصول و فروع دغه شان زوجا ذی رحم محرم نه وي یو بل به دغه شان نه وي. پنځم نمبر پنځم شو کنه معصوم مال بوي یعنی د مسلمان یا د ذمي مال بوي د کافر خو غیر معصوم دی حربي هغه. او د مکان سرقې متعلق شرط دار چې دارالاسلام کې وي دارالبغي دارالحرب کې قطعیت بنوي کغه نه چا څه پټ کړه وته وګوره وس. البحث الاول السرقه الصغرى اول رته د سرقې صغرا بیان کوي بدی کې راته مسائل اته بیانې 8 مسائل له عنوانات سره. اوله مسله راته د شرایط قطع بیانې 15 منګه سیمویل ندی 15 شرایط راته بیانې مجموعي تور دیوم دغه بیان کړي متن دینو. فرمایي کله چې یو بالغ سړی ګوره یو شرط ولګولو عاقل سړی بل شرط ولګولو لس دراهم پټ کی یا هغه شی چې دغه قیمت د 100 دراهم وي دا دریم شرط ولګولو. به آمده که مضروب وي ټاپه به لګېدلی په دراهم باندې او کنه وی لګېدلی البته مفتى به رائے دادا چې مضروبه ہونا شرط ہے القول الصواب کی دی مفتى به قول کے موافق دراهم مذکورہ کا مضروبہ ہونا شرط ہے چنانچہ غیر مضروبہ کی صورت میں قطعیت واجب نہیں ہوگا. یعنی که مضروبه د 10 دراهم ټیک ده او که غیر مضروبه 10 دراهم به قطعیت نه وي ها که غیر مضروبه زیت او مضروبه 10 جوړېدل به وي نو څو شرایط شو درې. او څلورم شرط من حرز محفوظ زینه به پټ کړی وي او پنځم شرط حرز کامل به وی لا شبهه فيه تاسو خو پوهیږئ کنه نو حکم دادی وجب علیه القطع وجب بقطع واجبیږي. والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء. برهل ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لان الجنايه لا تتحقق دونهما او قطعه جزاء جناية دا او تقدير ب10 دراهم لا قطع الا في دينار او 10 دراهم. النبي عليه الصلاه والسلام فرمای كذا كما في الهدايه. دویمه مسألة هم دغه اولی مسئله د عنواننا والعبد والحر فيه سواء غلام لبم لاس کټ کو او که حری نغره بم لاس کټ کو زکایات هدايه کیم دي من غیر فصل راغله څه فرق د دوړو ترمنځ نه دی کړی او اصل عقلی وجداد چې قطع دا لا يتنصف دي کې نسب ناراضي نو او کله چې نسب بکم شي کې راضي غلام د بار باندې نسب وی جنا راضي به غره بارم پوری. دویم عنوان ما يثبت به القطع الک قطع په څه سره ثابتيږي نو موجب د قطع دو دي یو اقرار دی یو شهادت دی. شهادت کې دو سړي ضروری دي عادلان د خزو گواہی حدود کې نه قبليږي اقرار چې په حکم کافی ده
ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين. وينبغي صاحب د هداية ذکر کړي مناسب دادا چې د گواهانو نه قاضي تپوس وکړي د څلور تپوس دې وکړي څنګه چې حد زنا کیو. وينبغي أن يسألهم الإمام من كيفية السرقة لکه څنګه سرقه شوې ده پیژنې کنه پیژنې به اکراه شابه بزور سرقه کړې ده او کنه خوخه مانی سرقه کړې ده ماهیت دې به دې بوسو کې سرقه وایي څه ده سرقه په تعریف کې خودم را شرایط دي هجی و زمانی هذا زمان ته بوز دي وکي لکه دلته تقادم زمان کار ور کوي وسفر تاسو ولې کوي نه ور کور چې وسره غلیسته مکان ته بوز بدیو کې کې د شهر الحرب کې غلا کړی وی لزیارت الاحتیاط د وجنه هدايه کې د غشن دي کا هجی دویمه مسله بده عنوان کې کچری او جماعت غلا وکړه او دومره شی پټ کړي چې په ټولي تقسیم کو هر کس 3 دراهم رسی هر یو نه بلاس کټ کو او که هر یو 3 دراهم نه رسی یو نه بم نه کټ کیږي تعزیرا سزا به تور کولې کیږي به واذا اشترك جماعه في سرقه فاصاب كل واحد منهما 10 دراهم قطع وان اصابه اقل من ذلك لم يقطع به کلاس نه کټ کیږي تعزیر به جاری کیږي تعزیر والی برون منګویلی تعزیر سبب تعزیر چره هغه معصیت ده کاغه د الله نه فرمانی څوک کیو که د بنده حق پامال کی ویلی مو کنه خص جزئیات ور سره ووري که حد جاری نشي و مسله کې ویل کچره کسان غني دومره چې پټ کړی دي چې فیکس لز درهم نه رسی یا یو کس دې شي پټ کو چې لز درهم ته نه رسی نو سید حد هونشته خو زمان بوي دا زمان چې ختمېدلو د هلاک په صورت کې هغه وجدا و چې حد او زمان نه جمع کېدل دلته خو حد نشته وس زمان به هر حال وي که استهلاک او هلاک په دې مسله پوه شو نه ایوا بل مسله دا ولو دخل دارا فسرق من بيت منها درهما فخرجوا الى ساحتها ثم عاد فسرق درهما اخر ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق 10 فهذه سرقه واحده یو سړی کور ته دن شوغي کې کمرې وی یو بیرته سامان رويستلو میدان تبیدن شوبې رويستو به ټول په شریک بار رويستو ټول شریک قیمت لز درهم ته رسول الله سبحانه کټ کیږي او دې ته وړي سرقې نه وي یو ورته به د سی باندې چې یو بیرته چې سامان د کمرې نه رسول خلاص درهم نو باغی کې قطعیت نو دوی بیرته چې رسول اغم لسو درهم نو هغه کې قطعیت نه ټول برا جمع کې زکه دار صرف بیت نه دار هم مکان محرز دی ها کده ته د دار داخلي دو اجازه ته د بیت نو به دې مسله کې لګ لګ رسلو به بنشتا لکه دار کې چې لګ لګ رو باسي اور بسې مسله وره کنه کچري هر بیره کې د کور نه یا د کمرې نشه کمرې نه رسلو یا د کور نه غلا کوله خو بيخي د کور نمبر رسلو د کمرې نه غلا کوله د کور نه غلا کوله خو د سامان د کور نه بار رسلو یو پیرا ادر سو درهم نو بيدن نشو به کمرې کور نه غلا کوله کور نه بار رسلو دو بیر درې بیر هر بیر کې قیمت د غشیاو لز درهم ته رسیدلو مجموعه رسیدلو قطعیت به بینوي ځکه یو سرقه وسنه حسابيږي مکان محرز محفوظ زین چې رسلو کله دایو غلا و غلط درهم نو په مخکې مسله کې خو چې رسلو ټول د دار نه وکیل سره درمو ته رسیدل یو سړي کپڑا پټکړه الله سو دراهم نکم وا خدای بغوت کې چې د قیمتي ملغلري سونمونه چا په پټه بسې تړلې و نو سبب قطعیت وی کنه وی امام سی وی کوړته علمو چې سونم دا نبه هم مقصود وګرځیدل هغه تبع نه ده نبه قطعیت وی او کچري کپڑے مقصود و دغه سونی چاندي کوم چې کپڑے بسنه ختی وغیله مرتنو نبه مقصود کپڑا دا وغیله درهم قیمت نه نبه قطعیت نوی پاتې شولو هغه سونه ور بسې وا دا خو تابع دا او تابع ولا يفرد بالحكم 47 نمبر ماده ملي وا تاسو پیږي کنه هجي دریم مسئله لراشي 10 لا يقطع فيها
لس قسم سرقه کې به قطع ید نه کیږي اصطلاحي سرقه بنوي باقي کې اول نمبر کوم شی چې حقیر شی وي او دارالاسلام کې مباح ملاويږي حقیر شی معنا دارالاسلام کې دغه قیمت نه وي بس دا قاعده ذهن کې کېنوي کوم شی چې دارالاسلام کې مباح ملاويږي دا غیبا هغه په سرقه باندې به قطع ید نه دا غټه قاعده ده ولا يقطع فيما يوجد تافها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ته كانت اليد لا تقطع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه التافه الحقير فيما يوجد تافها مباحا في دار الاسلام لك كالخشب لرغي دي والحشيش غياغان دي والقصب نركل لرغي دي قصب هغه لرغي ته ویل کیږي دا زب زب یا شي نه وی دا څه وي باندې سم بګی راځي دا بندونه بګی وی كل نبات كانت ساقه انانيب وكعوبا والسمك والصيد دي دوړو کې قطع ید نشته ځکه دا مباح ملاويږي دوم نمبر سریع الفساد کوم شي ته چې فساد زر لګي دا غي په سرقه کې بقطع ید نوي ولا فيما يسر اليه الفساد كالفواكه الرطبه لمدي میوي دي شود دي غوخه ده بتیخ ده یعنی خربوزه او دغه شان اندوانا او فاكهه على الشجر چدي او زرع الذي لم يحصد بديټول کې با قطع ید نوي ځکه دي تفساد زر راځي او زرع الذي لم يحصد کې اگر چې غنم او منم تفساد زر نه راځي خدا غیر محفوظ وي يعني لا قطع فيهما لعدم الاحراز بلکې د دوړو کې وایا فاكهه على الشجر کوم دغه حکم لګي هغه حفاظت نه کیږي هغه شان حفاظت کوم چې سرقه جوړه کی دریم نمبر آلات د معصیت که څوک پټ کې نو به کې قطعیت نوي ولا قطع فی الاشربه المطربه هغه شراب چې هغه مست یعنی نشاور شراب وي البته ويقطع في السرقه القفاء والدبس والخل کله جوار او شراب چې کې نشنی راغلی سي بلبلی جوړی کړي قفاع ورته وي او دبس ته او کدبس ته او سرکا یعنی اما نچول د میوه دی غچا پټ کړلو یا سرکا ونه به د کلاس کټ کیږي روټي سری چا پټ کړلو اگر کله سود رحمو نه زیتو به په کلاس نه کټ کیږي ځکه زر خرابيږي دغه شان تنبور کې ستار چې وته مونږ وایو دي کې ولاس نه کټ کیږي حالت د معصیت ده ولا فی سرقه المصحف څلورم نمبر ما یجری فيه التاویل کوم شي کې چې تاویل جاری کیږي الته ولاس نه کټ کیږي چا قران پټ کړي دی او قیمتي قران دی لاس باندې کټ کیږي ځکه دا ویل شي چې ما خو پکې تلاوت کوو کنه یار امام یوسف رحم الله نه دا روایت دی چې دې کې هم لاس کټ کیږي بل روایت دا دی کچره دې کې هغه کوم ګلکاری شوی واغه د لس ابراهیم ته رسیدله یا زیتا به بلاس کټ کیږي خو سیدار چې نه کټ کیږي دغه مقصود قران ول دی او نور خو تابع دی او تابع چې لا يفرد بالحكم ورپسې وای ولا في سرقه المصحف وان كان عليه حيه اگر کبه دی کې سنگار پښوی ولا في السليب برحال ماده بوایو خاطب او تابعون التابع لا يفرد بالحكم سلیب کا چاپٹ کو دی سیانو کا نشانی مذهبی من الذهب والفضه کله هر یو نو زکه غویل شي هدايه کې دي چې ما دې لپاره وړې دي چې ما دې کما لانه معذون فی کسره وجدار دې ما ته ولګي خو اجازه دی وتا کله شان سنم د سونه او د چاندې چاپٹ کو بوده نه کې منقطع ید نوی ها دراهم دی پاغي کې واړه واړه تصویران جوړ شوی لکه دنن سبا چمی در سیکو پیسو باندې او ته چې دا بود د مازه کا پټول نو دې کې دا تعویل نه چلیږي لاس و ملکټ کې ور سره به غلط تعویل بوته په کو نه ډانګې مو منډي خجی شطرنج او نرد دا دوه قسمه گیمونه دي دا که چا پټ کړه آلات معصیت دي په دې معنی به هم الله سره کټ کی اگر کده کې اختلاف د شطرنج نرد کول څنګه دي کې جواری بنه کې اونس په نه خرابه پنځم مسله مالی سبه مالین کوم شی چې مال نه دی
نو ماشوم چاپټ کو هر اگر کب هغه باندې کالیمو سونے چاندی ماندی پی گتمی ہار وغیرہ ور سره غاړه کې نو هم با سارق قطعیت نه کیږي. وجه دا ده چې مقصود دلته ماشوم پټول دي او هغه مال نه دی. موږ ویلو مال به متقوم او باقی چې کوم کالی ده نو هغه تابع ده او تابع ولا يفرد بالحكم وان كان لي حلي حلي. همدغه شان کبیر غلام کا چاپټ کو نو هغه کې هم قطعیت نشته ځکه کبیر غلام کې سرقه نه وي غصب وي یا دوکه وي. ماشوم غلام کا چاپټ کو امام سے روایت ده نبی به ګلاس کټ کیږي خو ماشوم نه کم ماشوم مراد ده اذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم هغه ماشوم ده ځکه دا مال ده. او اما اذا كان يعبر عن نفسه فهو البالغ بين شيء به ګلاس نه کټ کیږي. ويقطع سارق العبد الصغير. شپږم ما لا يقصد بالاخذ هغه شی چې داغي اخیستلو خلق مقصود نه غني. ولا قطع في الدفاتر كلها رجستر کې چا پټولي پدې کې قطعیت نشته نه لأن المقصود ما فيها ذلك ليس بمال. ځکه مقصود هغه چې بدې کې دي لأن المقصود ما فيها مقصود بګې سدي کم لیکل دي او دغه وذلك ليس بمال نه مال دینا تاسو په نه شولې پدې کې مقصود لیکل وی او لیکل مال نه دی. البته الا في دفاتر الحساب حساب کتاب کم دفاتر وی رجستري هغه چاپټ کړل لز دراهم او درسل به په کلاس کټ کیږي ولی ځکه هغه کې کم لیکل خو مقصود دي نه خو د داین یا د مدیون خبرې دي نور څوک بګیدن نه شرط للی غلط مقصود هغه لیکل وی نوی پانی وی دیو جن قطعیت وکیږي. او دلته وی مراد هغه دفاتر دي د حساب والا چلاس په کې کټ کیږي چې داغي مدت رشوي. اما اذا لم يمضي لم يقطع به په کلاس نه کټ کیږي ځکه به په غرض لیکل وی. او د تاجرانو کوم دفاتر دي پاره کې وقت عوي ځکه مقصود پاره کې ورق وسا پانی وی نو کله سي درامو ترسي. وم نمبر ما فی مالیتی قصور د کوم شی په مالیت کې چې قصور وي. ولا يقطع سارق كلب ولا فهد سپه او فهد دا دواړه خرڅول شي کنه موږ حنفي خرڅول شي مالیت کې لنډه دا قصور دي نو دې سارق نه بلاس نه کټ کیږي. او اصل وجه صاحب دې هدايه ذکر کړی لئن من جنسه ما يوجد مباح الاصل وخت موږ ویلو کنه ذکر دې د جنس نه په دارالاسلام کې مباح ملاویږي. کوم شي چې مباح ملاویږي کې بلاس کټ کېدل نبی خلقو بغیر رغبت هم نبی لانه ليس بمال على الاطلاق خجی ولا دفن دا یو قسمه ایک ہاتھ سے بجانے والا ایک ساز کا نام ہے منگو ته چمبا وایو. ولا طبل سارنگی ورته وی ایک قسم کا ساز جس میں تار لگے ہوتے ہیں تار پکې لګېدلې رباب به ورته وایو نو او مزمار شپېلې ده کنه بدې شینو کې به قطعیت نوي مالیت کی قصور ده. ويقطع في الساج یو جزیه را ته بیانې هان کې بیان بدې کې شروع دي چې کم کې نه کټ کیږي. ساج لرګي چې بدې کې به کټ کیږي. ساج ساګون ورته وایي ساګو دا یو مضبوط لرګي دی. قال الزمخشري الساج خشب اسود رزين يجلب من هند دا په هندستان کې وی علامه شامی وی د زمخشري په حواله سره. همدغه شان قناع وخشبه يتخذ منها الرماح اغینا نيزي جوړيږي دا مضبوط لرګي دی. انه خشب معروف ويجلب من هند دي بارکیم لیکلی شامی. سندل چې دا د یو خوشبودار لرګي دی دم قیمتي دی که چاپټ کو مباح چونکه دارالاسلام کې نه ملاويږي نو د کې هم قطعیت وی. واذا اتخذ من الخشب اوان او ابواب قطع فيها لرګو کې هو لاس کټ کول نه وی خو که چری چاته لوخي جوړ کړل دروازې ته جوړ کړل او به چاپټ کړه
بیا وکي قطعیت وی اوس قیمتي جوړ شوی. اتم نمبر من لیس بسارقین، څوک سارق نه دی. خائن چې دا سارق نه دی، خائنه سارقه نه ده، دیو بلاس نه کټ کیږي. خائن چاته وي قرض امانت وغیرہ ور سره کی دی به انکار کوي. او دغه شان نباش الذي ينبش القبور ويأخذ الكفن، قبرونه راسپړي کفنونه جوړي. نه دي خلکو بخا غریبي و کپڑا و قیمتي وکا هغه مخکې مونږ دیاتو کې ویلو 200 وغانی اور سره 200 کپړې نیو کپڑا دی یو غوا قیمت لرلو. نن سبا غوا په 1 لک روپۍ دا کپڑا شي نه په 100 روپۍ دا اصل کپڑې بيږي نو کې کپڑې قیمتي وي نو خلکو په قبرونو تمتل ایو که څنګه په قبرونو د ډیر تللو ابه مړو نو خلکو مړ کېدل نو زی خو لراله ورته ویل چی او د خپو جړلې بابا ولی جاړیار د خلک ټول لغه شنخيري میرے راته کيو غلامي کړی مسول خبرګي ګم زبتا به خلکو بکم بیغم شه مسجد عمل شو عزیب اتللو قبر ته قبر به راسپړو کفن به ته پټولو ای لرګي ور سره وغه به پیدا کوي مړی په کونه به لرګي منډو سالا بچ خلک رال کفن بم نو مړی به بار پروت کونه کې وډنګ لرګي کله کې به لرګي نه ولاړو یو ورځ ډیر مړو سه دلو وکړه پته ولګېدل څوک دی پلان کې زی دی کنه یاره به بلاري خسرې خدای دی وبخشي هغه صرف کفن بټولو دا وسره بل کارم کوي نو بلاري به خلکو بخلو خدای دی وبخي کله کله بخلو باندې خلک مجبوره کې کم دې ته ورسېدل ولا من بهرحال نباش باندې نشتري سبا حدیث کې راغلي دوه موجدا ده چې هغه محفوظ نه کنه او دریم اهم وجه صاحب دې د ذکر کړي ولا چې خو د چا مال د چانه دی مړې مالک نشي جوړېدل او ورثه ورته بریخي دی وته ولا نباش ولا منتهب غم لاس نه کټ کیږي هو الاخذ علانيه قهرا منتهب غیته ویل کیږي چې بزوري د چانوالي وزي مختلس غم نه قبليږي لاس به نه کټ کیږي المختلس چاته الاختلاس أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة مزنا خزروانه وقيس خوانکی او غاړه ته بټوا چولې و فرج دې کې څه وته وي فرج را برکړی نو دا فرج چې دې کنه په دې باندې موټرسایکل نه سغټه وکړل او بس خزه موټرسایکل کله ورته شیخ خوشي کی نو ته فرجوري په بازار کې څه کې بقلا رکینه به فرجم ګرځي مداخله کوي کنه کم له تور رسیدلو. نهم نمبر ما فيه حق للسارق هغه شی چې کې د سارق حق وي دا یو مسله جزئیه پاتې شوی او الکه موږ ول دروازو پټولو کې با قطعیت وی خو د مساجد کم چې غیر محرزه وي هر چاته ور داخلو اجازه پکې وي دا غي د دروازو پټولو کې به قطعیت نوي خجی بیت المال نه چاغلا وکړه قطعیت به بکنوي لانه مال لجميع المسلمين ځکه بده کې موږ تاریخ کې ویلو کنه چې د سارق به کې شرکت نه ویلې سیمال وې دي کې کوئی شرکت دی اگر که ګناه پکې ده ګوره لکه دا ورزين کې کینه وي ګناه خو بهر حال دا خصوصا دا یو شی بټول چې کې د ډېر خلکو حق وي ډېر غټه ګناه ده. نبی له سلام صحابي او تاسو بخاري شریف کې حدیث تیر شوی صحابه او چې ویل خسلو خدمت هم کړو شهیدم شو ناغه صادر پټ کړو نبی رسول الله امام بخاری باب په دې تړلې دی سړي مبارک دانه شویل د جنتی دی دا حدیث په کې راوړل چې د سبلې وندنی کوم شی دی پټ کړو وې کنه ام جنت ته نشوتلې مفهوم د حدیث. ولا من مال للسارق فيه شرکت وی بکی یا شبای شرکت دې کې مقطعیت نشته. لسم نمبر مال سه بمحرز او في حرزه شبهه هغه شی چې محفوظ نه وي یا دغه په حفاظت کې شوبه وي چاپړ کړل نو هغه کې بقطع عید نه وي لکه وسله د مور او بلار نه سپټ کی نو مور او بلار عام دور باندې د مور او بلار کور ته کمرې ته بچو د ورتلو اجازه تي نو دغه کمره ممرې غیر محفوظ وي. هم دغه شات
وولده د زوی نه څوک پټ کی نو پلار ته اجازت وی د زوی کمرې کورته دغه شنزی رحم محرم نور وی لوجود شبهه الادم الاحراز من هؤلاء لم يقطع تاسو پوه شو لیکنه وكذلك اذا سرق احد الزوجين من الاخرين خذوا خوند یو بل نغلا کوي خوند خو نه کوي خزي هم تور کوي بلار کالته وړي او العبد من سيده او من امراه سيده او من زوج سيدته والوجه في الكل ظاهر وجههم دغدا چې محفوظ دغه مکان محفوظ ده په حق نه وي او المولى من مكاتبه لأن له في مال المكاتب حق وكذلك السارق من المغنم إلى قطع عليه لأن له فيه نصيبا ندفك يستشتري سلام مسألة الكلام على الشرط الرابع والخامس الحرز الكامل پدې په شرط خامس کوم چې قدري مولادک متن معلومېدلو او خامس پاغي باندې کلام کوي نو بر وګوري مناسب حرز په دوه قسمه معنی دي مکان محرز او بل حرز بالحافظ حرز په څو قسمه دوا دای هم مسله ده یو مکان معنی شی محفوظ وي بل حافظ معنی شی محفوظ وي بل بس واورا مکان معنی شی محفوظ وي غټ اعتبار دی لره دی نو که یو شی په مکان محفوظ او چاته اجازت ملاو شو چې د مکان ترادن نشه اگر چې حافظ ورسره موجود به پټ کو به پکې قطعیت نشته کدا وره وجه څه ده مونږ ویلي چې کله مکان باندې محفوظ وي حافظ باندې اعتبار چا لري مکان لا او مکان ته را داخلي خو اجازت شوی نو دغه په حق کې محفوظ پاتې نشو حافظ له اعتبار نه نو که پټې کو قطعیت به پکې نه وي نور تعذير وغیرہ هو بي زمان هر څه بي قطعیت موږ سره بیا دوه تاسو پیږي بهرحال حفاظت بالمکان ویو یو حفاظت بالمکان چاته ویلې کیږي یو مکان تیار شوی وي د پاره د حفاظت د اشیاء مسجد چې کنه تیار شوی د پاره د حفاظت د اشیاء نه دی هغه مکان محرز نشو او حافظ چې یو سړی تیار دی او شی په عبادت کې ناشتي کناس وی کولاړ وی کملاس وی کیخ وی کودوی دا ټول سورتونه کې بدا محفوظ بالحافظ وی اور دا خو تعریفونه وشو به مفسي قاعده ویل چې مکان باندې چې کله دوړو باندې محرز وي نو اعتبار بچال لري مکان لرا نو که هغه کې سنو قصراله حافظ له اعتبار نوي قطعیت بم نوي وګوره والحرز ولا ضربين حرز لمانن فيه او حرز هغه دي چې دیو معنی په وجه نوي دیو معنی د وجه نه فيه چې باغی کې د خپل پردوی لکه مکان کدوري والبيوتي دور بیوت کې خپل یو معنا د حفاظت والا دته ویل کی حرزا بالمکان وحرز بالحافظ او حرز په حافظ سره په یو شخص سره نو فمن سرق عینا من حرز چاته یو شی پټ کو د مکان محفوظ نه یا د غیر محفوظ مکان نه خو حافظ ور سره موجود وو نو دویم قسم نشو لنډه دا خبره بیانې په دې دواړو قسمونه کې چې د کم نم چا شی پټ کو قطعیت به پکې وي نو وی فمن سرق عینا من حرز دا اول شو یا غیر حرز د مکان په اعتبار سره خو صاحبه عنده صاحب ور سره دی نو يحفظ حفاظته ولکو وجب عليه القطع بقطع واجبي لکه جمعات کې حافظ دی سرق باندې حافظ عام زین دی باغی کې نشي سره خپل حافظ موجود دی نو په دې صورتونو کې چاپټ کو به قطعیت وي جمعات کې که حافظ او حافظ له اعتبار شته که جمعات چې مسجد هغه مکان محرز نه دی چنه دی اوس حافظ له اعتبار شته مونږ ویلو مکان محرز لبد حافظ په مقابله کې اعتباري ال چې مکان خو محرز وی کنه نو کور دی او حافظ دی نو وس بسید حافظ له اعتبار نه وي تاسو پیږی کنه بهرحال د تبوس بدن خلک کوي ښا چې یو سړي ته اجازه تو شکور تر داخل شه او یو سامان پټ کو حالان کې د سامان حفاظت کوونکې موجودو نو قطعیت بوي کنه ته به جواب ورکې چې نه بوي او که جمعات کې سامان سره محافظ موجودو او پټ کو قطعیت بوي کنه ته به ویوا وجه سره اوله کې مکان له اعتبارو او هغه کې وته اجازه شوی وغته او د دویم کې مکان له اعتبار نو بس اعتبار تش حافظ له حافظ خو موجودو
او به واجبان القطع بواجبي خدا ال چې دیو حرز نه پټ کی ما وختي مسله کړی و حتى لو سرق من حرز لرجل 9 دراهم ثم اتى منزلا اخر سړی بل ځای تلاړې بیت پټول یو درهم لس پرشونه د دوه ځایونو شوز په کې قطع ید نوي ولقد على من سرق من حمام دي کې مخالکو ته ور داخلي د اجازه وینو دا محفوظ مکان نه دی کا او من بيت نذل الناس في دخوله لعدم الاحراز ومن سرق من المسجد متاعا وورا وصاحبه عنده قطع ولذلته محرز بالحافظ دي هجي بدي عنوان کی څلورمه مساله ولقط على الضيف ملما چې کله کور ته داخل شي غلاوي کې به کې قطعیت نشته ځکه دا خاين دی صاحب د هدايه وي اذا سرق ممن اضافه وجد سره چې محرز مکان کې غته داخلي د اجازه شوه دي نو دلته اعتبار مکان لو او غم ختم شوه نو قطعیت بنوي دا د امام سے مسلک دیکھا طرفین یو مسلک د صاحبانو مسلک یو رایدار چې وخت او داخلو او یو یوسف رحم الله روایت ده مخکې راځي همدغه شان مسله کوم چې وکړه لکه پرې دي مخکې واذا نقب اللص البيت ودخل فاخذ المال توجه جي دو درې مسلې راته بیانې اوله مسله یو غل دی او کوټې ته سورنګ وستو او ور داخل شو مال ته رواخستلو بار بل غل ولاړو هغه ته ورکو خارج البيت نو بدی صورت کې په دوړو باندې قطعیت نشته د دوړو وجه سره یو داخل شوی نه دی او بل مال رئیستل نه دی اصل کې لاندې قاعده ده ان من سرق سرقه ولم يخرجها من الدار ولم يخرجها من الدار لم يقطع کڅو غلاوي کې د کورې روانه باسینو لاس مې نه کټ کیږي نو یو خو غلا کړي خو د کورې نه دی رېستلې او بل کور رېستلې دی بل ور کړو غلا نه ده کړي وګورئ واذا نقبل لص البيت ودخل فاخذ المال وناوله اخر خارج البيت فلقط عليهما بدوړو باندې قطع نشته دا د امام سے مسلک وکړه دلته طرفین وی چې څوک ور داخل شوی په غبانی بوي یقطع الداخل امام یوسف رحم الله نے روایت داده که خارج لاس وردن کی او د داخل د لاس نه روالي دن نه روالي به خارج رئیستلم دین به بل د لاس کټ کیږي دا دوړو به کټ کیږي او که داخل بار ته رئیستلو او خارج رخصتو نو په دغه صورت کې به یو هم نشه ځکه نه دی نه بار ته رويشتلو نو درې صورت هغه ذکر کړي کله ور داخل سورنګي ویشتو ور داخل شو او لا سره وغز او بار ته رويشتلو د وقتایت وی په د باندې او کله بل لا سوردن نو کو بدواړو وي اکبر ته رويشتو به سره وتل به نشته وي خبر هل مفتابي رايون دغه رقم چې متن کړه بيوري واذا نقبل اللص البيت ودخل فاخذ المال وناوله اخر خارج البيت فلقط عليهما دي کی دویمه مساله وان القاه في الطريق ثم خرج فاخذ قطع کور ته وردن شو سرنګ باندې استلیو مال رويستلو باري رويشتو مال به بس خپل وروت او واخست روان شو نو په دې صورت کې بقطعیت وی کداغه طریقه ده غلانو ځان سره خو دې سره نشي په شاکول نشي په دیوال وروړي خو اول مال وروړي به په دیوال باندې ځان نه راوړي هذا اذا رمى به في الطريق بحيث يراه دې کوم دا قید لګولې لاري ته وروړي خويني اما اذا رمى بحيث لا يراه فلا قطع كبار وروړي ونين یو به سروزي به روالي به نشته به قطع يد وي وإن القاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطعا دريمه مسألة وكذلك إذا حمله على حمار ساروي باندې مال کې خودلو ساروي وشړو کور بار تر وتلو نتبدا وسنه چې لاس باندې کټ کیږي د خونه د رئیسله ساروي رئیسله زکه چې ساروي چې د تابع دي دا فاعل دی اصل کې نو ساروي خو فاعل غیر مختار دی غل اعتبار نشته خلم دې کنه
دا قاعدم پکې چلیږي اضاف الفعل الى الفاعل فاعل هم دا دیکھا حتی یو مسله پکې ده چې دا سروې در شړلې حتی اذا لو لم يسق حتى خرج الحمار بنفسه لا يخطب کې نه کټ کی خپل روته مخکې راځي څلورم مسله یو جماعت محفوظ زیت ور داخل شو او بازو به کې غلا وکړه او بازو له ورکړه او بازو روي سره د څخه ټول غلا نه کوي څوک څوک ادارې ته ولاړی څوک څه کوي نو یو زینو به کې به مال روي ستلو او زین بار ولاړ غول ورکول زینو څوکیداری کوله نو کګیر شو او هر یو 3 درهم رسل ټول لاس وکټ کیږي واذا دخل الحرز جماعه فتولى بعضهم الاخذ قتلوا جميعا يعني اذا اصاب كل واحد منهم 10 دراهم يا قيمتي دمرو مسألتان معكوستان دو مسلې دي الټا اول عدم حد الحرز على الكمال اول هغه چې په کامل طریقې باندې د محفوظ زی بی عزت نه شي یو سړی کوټه کې سرنګو باسي د بارا او لاس سره ور داخل کې وردن نه شي او سامان تیرو باسي هغه به لاس نه کټ کیږي ځکه ور داخل شوی نه دی کامل طریقې باندې د کوټي بی عزت نه ده شوی به حرمتي پیږي کنه او کچري د یو سراب بکست څوک لاس وردن نه کېو پیسې تیرو باسي لس درهم زیات نه به لاس کټ کیږي دا ولی عدل د هم نه داخل شوی کنه سو بکستا خیر بار نه لاس وردن نه کړي ویجی بکسونه کی غلا هم دغه دغه به حرمتي هم دغه د چلاس وردن نه کی او د کور او د کمرې به جديده د چوردن نشي تاسو نه پیږئ اگر چې امام یوسف رحم الله فرمایي چې په اول صورت کې ملاس کټ کیږي ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيئا لم يقطع وإن أدخل يده في صندوق السير فيه وفي كم غيره دبل جبت لا سردن نكو نستوني تا بخواب بدي نستوني كي جبونه واخذ المال قطعا ولهما ضابطه ذکر کو یوم یوسف رحم الله ول صورت کې الله سے کټ کیږي طرفین وینه کټ کیږي دا دلیل ان حد کا حرز یشترط فيه الكمال مخکې راځي پنځم نمبر کیفیت د اقامت د حد لا سکټ کو دغه کیفیت بچوي ويقطع يمين السارق من الزند دی مړون نه بوله لاس کټ کو هجي فقط اچھا جی دویم ورسره دا مسله چې خیال اس به کټ کو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مشهور قرات کی فقط ايمانهما راغله دي وتحسم حسم بم کو حسم چاته ویل کی حسم ټکور چوته بنګوایو دغه طریقه دا چې څنګه لاس کټ کی نو تودا وسپنه به هغه بسې مولا ډایرک د سیونی سي ناغه سره به وینه بند شي یا به تیل وته تاو د کړي پای کې به ول ورخته کی طالبانو دا سیکلیو مخکې او پیرا نو داغي د دې خوګواله درس کټ کول نم زیت وی تو دو تیل کول لاس ورکته کی نو څوک وی دا وجوبن دي ځکه حدیث کې امر صيغه به راغلي امر د بار د وجوبي اقطعوا ثم احسموا به حسم وکي سورۃ د حسب اعلان دي لیکلي بهرحال او دا کمتیل چې دا بم د سارق د جبي قیمت به بغزارق مانی ويقطع يمين السارق من الزند وتحسم یو کس نغلا غل لاس کټ یو کس تاسو یقینو کې څوک دی به غلا وکي دې خدای برکات دي کنه حالانکه عام طور د غلا او په جمانی لاسونه پرې د سرونه کټ کیږي پیسې نور کې رس مړی کی پیسې نور کې مړی کې څومره مړی روزانه کیږي نو کله غل مړ شي او کله مسروق منه مړ کیږي نو که یو برلاس کټ شو څوک بغلا وکي یقین وکړه څوک کیږي یو مشته دی امارت ولا ته به خبر پری دی بس یو مشته سل کس خالی راولېګل ټول پولیس دې لري شي تاسو یقین وکړئ زه د مبالغه نه کوم په دې غټ چوکونی کې یو طالب خو بغټ غټو بری ته ودرېږي به د چاپلار کې دی دا قوتي چې هغه یا غاړه خو دې خو بوزي په بدل روډ باندې او یا دې څوک بنگل راشي غلا دی وکي یقین وکړه څوک داسې کوي
اوس ګوره څومره بوره حالات چې د شپې هلته نشو ګرځېدلی ښه دومره بوره حالات دنیا کې اول نمبر و په دې دغه کې عدم امن کې او تاسو یقین وکړئ بله زما ته یو ملګري وویل چې څه نه ولوېږي اوازونه در پسې خلک کوي چې نه لوېدلي اوچت یې که ستا دی چا ګیدنو جرأت نشته بیا هم دومره زندیق خلک دی خفه دی پې ما ته بله یو ملګری دی مشر دی هلته عهده ماني دی خلک خفه دی او روان دی چې 99% خلک غواړي چې موږ یورپ ته لاړ شو بیا د مال خدای دی غیر کې ویلېږي څه کوي اجازونه ولا وګورئ ټول ډک یې حصې لرې کوي چې د وخت خلک پکې پاتې شي لږ دي که نه څه کوئ خدای غر کړو دومره بوره حالاتو کې راغلی دومره امن دی ورته بیا هم خفه دي څه چل دی هسې بس ړونه دې ودي دي دومره پروپیګنډه چلېدلې ده دا ټول منافقین دي صحیح اسلام نشته دی خلکو کې او ټول اوس پسې خبرې کوي هر که څه چلې کړی یو کار وشي غریب کړی او ټوله ډنډورې جوړې کړي دا یې وکړو دا یې وکړو تا مخکې څه کېدل نو ما ورته ویل داسې وکړئ چې د کراچۍ ته یې راولئ هغه سمندري جهاز کې به واچو سم ډېر یو کروړ یو جهاز کې ځای ایسته به ویسي کوم ځای ته ځي دي دا وطن دې خالي کې چې د 40-50,000 کسان پاتې شو که ستا وطن به جوړ شي هلارې مزې به موږ به هم درشو بیا کوم ځای دی بهرحال فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى کدویمه بیر غلا وکي که زخبه ولا کټ کو ځکه که خیخ پکټ کو خیال اسم کټ شوی نه به خو جنسي منفعت فوت شي په بغرزي څنګه یو لاس کټ شوی بل خپل نو یو لاس کم چروغ دی دغه طرف پکټ دا کونټي مانی بغرزي کدرېمه بیر غلا وکړه زمنګ حناف مسلک د لم يقطع البته وخلد في سجن حتى يتوب ترتوبه پورې به بجل کې واچو اور سره ويعذر بالضرب مع الحبس تعذير به مرکي کلک به وي قید کی اذا سرق ثالثا ورابعا للامام د بار جائز يقتله سياسه قتل ولم شي لسعيه في الارض بالفساد وتند خالقي دغه مسله کچري ذکرته اقامت حد بار د سوي شرایط بیانې کله سارق غڅلاس چوکنه شلو یا کټو یا د غڅلاس دغه ټګوته کټوا به خیلاسم نه کټ کیږي غلو ته دا مسلې ونه خای غلا به کړي اوس براته طالبان لاس کټ کی مخ سر ځان نه د غڅلاس دایو غو ته کټ کی و خیر دی ټول لاس کټ نشي یا بدن لاس شل کی وان كان السارق وشل اليد اليسرى او اقطع او مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع وردا دومره ګڼ شرایط په دې لاس کټ کېدو کې مو د سینا کې مو تاسویقین وکي په صحیح طریقه کار شروع شي کله کله بچي د لاس چا لاس کټ کېږي زه خو ما بلس کاله کې به یو بیرم نه کټ کېږي او څومره حفاظت به ورسره وشي بس مونږ چې کنه یورپي غلامان یې غره ته بده کړو لاس دې کټ کو لکه سازو خزي وغه من د دومره خلک چې روزانه مري هغه تم خیر نشته نه د وسان دي کا د ذهني غلامي وي خجي شرط اقامه الحد ولا يقطع السارق الا يحذر الک لاس بد سارق نه لګټ کیږي دم ویلو چې مسروق منو حاضر شي او مطالبه د سرقي وکي ځکه غلا دغه نه شوی ده دلته مسروق منه ویلو دا یو نه وی الا يحذر المالک وجه څه د زکه زمنګ بنظمانی په خصومت د مستودع باندې مستعير او مستاجر او مرتهن او مضارب او مستبدع په دې ټولو باندې اعلان کې دیو ملک نشته خو ید اشتري کې دیو خصومت وکي وین القضات کې را روانه ده مسله چې موږ نه غلا کړی د دې په خصومت هم تلاش کټ کولې شخص مالو خبره ده نه ځکه دې سی ویل الا يحذر المسروق منه تاسو بیګی کنه مستودع ده دغه مسله کچری سارق مسروق منه سارق تشه هوا کو بس دې پټکړي خدای دې غر کا واسطا شو یای به ور خرڅ کو یې قیمت د نصاب نه کټ شو کم شو به هم لاس نه کټ کیږي فین وهبها من السارق وباعها منه او نقصت قیمتها عن النصاب لم يقطع هم دغه شان مالک دې میراث په وجه جوړ شو به هم لاس باندې کټ کیږي او که سارق شی مسروقه حاکم ته خبر لانه د ورغلی او واپس کو مسروق منه ته به هم قطع ید نوي
او که فیصله شوی دا او به واپس کوي قطع يدوي که حاکم فیصله وکړه چې لاس ته کټ کوي هغه نه بس مسروق منه ول ما معاف کو اوس معافي نه کیږي حق الله دی سب معافي وکړ نه کیږي حجي وم تکرار السرقه سرقه کې چې تکرار نشي یو شی دوه پیری پټ شي نو مسله د یو سری یو شی پټ کو لاس یې کټ شو پکې او هغه شی چون کې موجود مسرق منه ته واپس شو دوباره هم هغه شی به پټ کو به لاس کټ کېدل نشته نشه وز غیر محفوظ ګرځیدل یو کوم شي کې جلاس کټ شي داغه هغه قیمت ختم شي قیمت دې ځکه ختم وکړه سارق بلاس کې هلاک شوی وي توانم بنو خلمو کنه حق دې شي کې تغییر رااله چې جنس بالکل بدل شو اوس دوباره پټ کو به دوباره لاس کټ کېدل وي ومن سرق عينا فقضي فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع لازم بنزمني لاس بینه کټ کیږي خو زمان به بهر حال وی کا زمان به وی ځکه موږ ویلو زمان او حد نه جمع کیږي دلته حد نشته وین تغیرت او کچره شی بدل شو ان حالها نه هغه دا چې مخکی تارونو فسرقوا پټکړه فقطع فيه ورده ثم نسج هغه نه به کپڑا جوړ شو لبه کپڑا پټکړه نه به تلاس کټ کیږي خو شی بدل شو نومیم بدل شو موږ ویلو جنس کله بدلیږي یو پاره کې یو دا حضرت لیکلیو چې نومي بدل شو عرف کې مقصدی بدل شو عرف کې اتم نمبر احکام د مالی مسروقه نووري کچری شی مسروقه لاس تسارق نکټ شو خلا موجود دی نو به تیلو مسروق من هوته به ورکو او که هلاک شوی به پکې تاوان نشته بلکې سیدار استهلاک په صورت کې تاوان نشته کلاس کټ شوی او کنو کټ بهر حال به تاوان دی مثلا د شوله کلاس سارق کټو نو مفتابی رائے دادا که هلاکو کې استهلاک او تاوان نشته به وره کلاس تسارق کټ شوی او شی مسروقه موجودو واپس کی بھی مسروق من ہوتا کلاس دا سارق کټ شو شی مسروقه هلاک شوی او یا استهلاک تاوان نشتا شی مسروقه موجود یا هلاک شوی خلاص سارق کټ نشو نبه به بهر حال تاوان وی زین کی درا لکنه دا به څوکلی کی مخکې واذا قطع السارق والعين قائمه في يده ردها وان كانت هالكه لم يزمن ابا زمان نبی قاعده لانه لا يجتمع الزمان والقطع دوړه نه جمع کیږي وكذا اذا كانت مستهلكه دغه حکم دی په المشهور دویمه مسله واذا ادعى السارق دا ورکنه ما تفصیل سارق لاس بډیر کم کوس کټ کیږي سارق زمنګ د حنه په بنس باندې کې شی مسروقه باندې د ملک دا وکړه چې دا خزماو اگر چې په گواهانو سره ثابت نم کی به هم گواهان رانه ولی به هم قطعیت نوي یو شفیع رحم الله دا موږ نه منو وځکه هر غل دا کولای شي موږ یې کوي دي کنه خو شبهات سره حد ختمولي یعنی مقصود حد ختمولي لنډه مقصود څه دي حد ختمولي واذا دعا السارق ان العين المسروقه في ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم بينه البحث الثاني السرقه الكبرى بیان رتقیدی کې درې مسائل بیانې اول رت صور 4 سرد احکام بیانې سرقه کبرى تمنګ قطع الطريق وایو ډاکه چورته وای نو دې کې یو دوه شرایط بیانو او به ورله څلور صورتونه یو جماعت دی اول شرط داري چې ممتنعين دي خپل دفاع کولای شي او نور خلکو نه بزور ارڅاخستلی شي یو شرط پکې دا دی یا یو کس دی هو که جماعت نه یو کس دی خو اسلحه ور سره د خپل دفاع کولای شي د بل نه بزور مخستلی شي او دویم قصد قطع الطريق کړي دویم شرط دی قسم د دې کړي دی او فاخذوا قبل ياخذوا مالا وسره شي څلور صورتونه جوړیږي دا دوه قاعده خو شو کنه امتناع او قصد به کچری دیو گیر شولا مالم نه پټ کړي د چانا چا مالم چانا نه خسته او څوک وجلی یعنی څه جنایت هم نه کړي نو حکم ادارې ترڅو چې توبه نه استلی ترغه به حاکم قید کی غټه ګناه کوي او ينفو من الارض هم دغه معنا ده کنه چې قید کی
کجی فأخذوا قبل يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الامام حتى يحدثوا توبه. اول سورت شو. دویم مال یې اخیستی د مسلمان یا ذمینا او دومره مالی چې په ټولې تقسیم کو فی کسلس درهم رسی قتل مت اعلانی کړي نو وس دې حکم لک سخت دی خپا او لاس بدل بدل طرف والا بوله دواړه کټ کو یو لاس سرب نه خلاص ګر څخ په دسی بکو. وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي المأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم 10 دراهم. دلتم شرط اول دا دی وإذا أخذوا مال مسلم أو ذمي مال معصوم مخکې بیان شوی کله مال به معصوم وي او شرط ثاني نصاب سرقه مخکې بیان کړو 10 دراهم فصاعدا او ما تبلغ قيمة ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف. څو صورت شو. او که خزی بکی وی نو به څه حکم وي. نو صحیح دا که خزی بکی وی نو د خزو نه لاس کټ کېدل نشته حتی د سړو نه مر سره به نه کټ کیږي. یو فعل دی نیم خزو کړي نیم سړو سبب کامل موجود نشو چې موږ په احکام جاری کو سبب به کامل علی چې ټول سړو کړي وي. درېمه مسله که صرف وجل کړي مال نه دی اخیسته. اول صورت کې نه مال اخیسته او نه وجل کړي. دویم کې صرف مال اخیسته او دریم کې صرف وجل کړي دي خلک یې مړ کړي نو قتلهم الامام حدا. امام به وجن او دا به قصاص نه دا به حد وي. مقتول ورثه معاف کیم نه معاف کیږي دا حد دې څه قصاص خو نه دي او دا به سیاستن ویلا قصاصن. ځکه دلته د قتل اضافت اخافت الطريق تشوي دي. فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفهم لأن ذلك حق الله وحدود الله لا يجوز العفو عنها. الرابعة القتل والأخذ معا. دواړه کړي خمالم خلقنا غسته وجریم دي. موږ طالبانو غټ اختر پورز باندې وکسان حلال کلکینو کړي. وإن قتلوا وأخذوا مالا فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نو کوي ککې داسیم دی وکی چې خپل ولاس ولا خلاف کټ کی ور سره دی قتل کی یا ور سره دی ډایرک سولې کی ژوندون معنی او که خوخی بس صرف قتل دی کی نور دی ولاس خپنه کټ کی یا خوخی صرف دی سولې کی سولې وته وي که څه وته وي سولی پر چړانا نو دغه صرف کی خیر دی لاس خو دی ولنه کټ کی به چې په سولې کی دغه طریقه وسوي نو اوري. كيفية الصلب ويصلب حيا ژوندې به ادا یو لرګي به ول مضبوط ټکوي یوونه هغه بوره بوله لاسونه وتړي راځولن به کی او په غڅ سینه د ځړ بوله پنيزه وي اینه به رواني دغه شان بزولن دي پروت به بدې طریقه به ملشي. ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت خير بولوي ولا يصلب أكثر من 3 أيام من دروازن بزيتين زك ببدوي كي خلقه تكليف رسين. فإن كان فيهم سبي أو مجنون شرط ثالث يشترط لإقامة الحد ألا يكون في الآخذين غير مكلف أو ذو رحم محرم. نشانه چغلا کوي دا ذو رحم محرم من بکې نه وي آخذینو کې او نه بکې ماشوم وي کبکیو ټول نه بلری کیږي. فإن كان فيهم سبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين ټول نه ختميږي. دا امام سی ابراهيم دا امام ظفر رحمه الله دا مفتابي دا قول الراجح کوي. وصار القتل الى الاولياء البته کمړی کړي اولياء تبوي حد خو نه دی کنه کتا سوی وجنی وجلې شي ان شاء قتلوا وان شاء عفوا وس قصاص ته. درېمه مسله قتل لجماعت بواحد که یو جماعت د یو سړي په قتل کې شریک شي مولوي شي نو اجري القتل على جماعتهم بټول باندې قتل جاری کیږي. تاسو ورسېدلې برهله مخکې لاندې قاعده لیکلي الحكم يثبت بالعله لا ببعضها كما شمر سره پکې وي او یا ور سره پکې دا رحم محرم د چانه چغلا کی ډاکه کیږي دا غوي نه به الله ځکنه به دوته سزا ځکنه ملاويږي دا کوم د قطاع الطريق ولا سزا ده ابو د ځکنه ملاويږي چې نیم ماشوم کړي یا چې سبا کې ماشوم کړي څه دیو
یا پکې ذی رحم محرم کلی او سدیو نو علت کامل طور باندې موجود نشولو او حکم خو په کامل علت باندې لګي